مسلمانانو ورونو، نن مې درله داسې یو عجیبه او ناشنا وظیفه راوړې ده. علما فرمایي 4 وظایف دي. دا د خپلې زندګۍ معمول ساز کا، دا د خپلې زندګۍ یوه حصه جوړه کا. دا تمام وظایفو سرداره وظیفه ده، ډېره عجیبه او ناشنا وظیفه ده. په دې سره الله تعالی ستا تمام حاجت که دنیاوي وي که اخروي وي، الله تعالی یې قبلوي، معاف کوي، الله تعالی یې ضرورت پوره کوي. مبارکه وظیفه ده او تمامو وظایفو مجموعه دې ته ویل کېږي. دا ډېره مبارکه وظیفه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د اسلامیک وظایف د یوټیوب چینل مینوالو، الله رب العالمین نه دعا ده چې روغ جوړ به یې، د زندګۍ نه به خوندونه اخلئ. الله تعالی مو تل خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی هم د زندګۍ هر قسم مشکل آفت ختم کا. الله تعالی هم تمام وظایف چې کوم تاسو کوئ، الله څه مقصد دپاره یې کوي، الله تعالی ستاسو مقاصد هغه د خپل دربار نه پوره کا. نو راځو د وظیفې طرف ته. وظیفه ډېره مبارکه وظیفه ده، ډېره عجیبه وظیفه ده، ځکه وظایف محترمو دا تاسو د خپلې زندګۍ معمول ساز کوي. څومره وظایف تاسو ته بیانېږي، څومره وظایف تاسو کوئ، دا تمام وظایف تاسو د خپلې زندګۍ معمول ساز کوي. الله تعالی به ستاسو په زندګۍ کې ډېر برکت پیدا کړي، زندگی به مو خوشحال تیریږي، په زندګۍ کې به خیر او برکت وي. الله تعالی به مو د غمونو آفتونو مصیبتونه وساتي. محترم وار انسان دا غواړي چې زما زندګۍ کې سکون وي، زما په زندګۍ کې چې کوم دا خوشحالي، زما اولاد د مصیبت نه بچي، ما ته د مال ټینشن نه، ما ته چې کوم د اولاد د غم ټینشن نه، ما ته نور څه مسایل وغیره نه. نو د هغې دپاره علما یو 4 وظایف ښیي. دا وظایف علما فرمایي چې تاسو د خپلې زندګۍ معمول ساز کوئ. کوم انسان هم دا وظایف د خپلې زندګۍ معمول وګرځو، الله تعالی به د انسان له دومره خیرونه او برکتونه ورکړي، د انسان به په دې خپلو سترګو ویني چې الله واقعي د دې وظایفو کې ډېر خیر او برکت الله تعالی ښودی دی. نو نن چې کوم وظایف زه تاسو له درکوم 4 آسان وظایف دي، خو دا وظایف ګورئ د خپلې زندګۍ معمول ساز کوي، په خپله زندګۍ کې وچلوئ او عمل پرې وکئ. وظایف ډېر برکت پکې الله تعالی ایښودی دی. نو لومبۍ وظیفه پکې ده استغفر الله. د استغفار ده، که انسان غټ استغفار نشي ویلی، نو صرف دی وایي چې استغفر الله استغفر الله. دا وظیفه دی لومبۍ د استغفار وکړي، ځکه الله تعالی قرآن کې فرمایي د استغفار پیدا کې فرمایي چې کوم انسان استغفار ډېر کوي، زه به ورله ډېر خیر او برکت ورکړم، زه به د زندګۍ په خوشحالو باندې موړ کړم. او وایي چې کوم انسان استغفار کوي، وایي زه به په هغوی باندې بارانونه وکړم، هغوی له به خزانې ورکړم، هغوی له به مال او دولت ورکړم، د هغوی باغونو کې به خیر او برکت او خوشحالي پیدا کړم. نو استغفار به تاسو وایئ. دویم کلمه چې کومه ده، هغه د لا حول ولا قوة الا بالله. تاسو به د زندګۍ په معمول کې دویمه وظیفه د لا حول ولا قوة الا بالله دا راولئ، ځکه حدیث مبارک کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله تعالی ماله د جنت د کنجیانو نه یو کنجي راکړې ده. هغه کنجي څه ده؟ هغه چابي څه ده؟ هغه د لا حول ولا قوة الا بالله ده. کوم انسان چې دا وظیفه کوي، ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کوم انسان چې د لا حول ولا قوة سهار 500 مرتبه وایي، دنه به الله تعالی یو کوم څه آفتونه مصیبتونه لرې کړي. څومره لوی خیر او برکت دی پکې. درېیمه وظیفه محترمو مسلمانانو، هغه ده د حسبنا الله ونعم الوکیل. حسبنا الله ونعم الوکیل، ځکه ابراهیم علیه السلام چې کله د نمرود سره مقابله شوه او بیا ابراهیم علیه السلام یې چې کوم دی غټې کندې ته وغورځو، 40 ورځې خشاک را جمع کړی شو، هغه اور بل کړی شو، هغه اور مست ابراهیم علی نبینا علیه السلام وغورځولو. نو دغه ټایم کې فرشتې راځي
د الله پیغمبره باران فرشته راځي د سیلې د هوا هغه وایي زما دپاره کافي دی څوک الله تعالی زما دپاره کارساز او ښه وکیل دی نو دا ډېره مبارکه وظیفه ده دا هم در سره کوئ د زندګۍ معمول کې راولئ څلورمه یوه عجیبه وظیفه پکې دا ده یا حی یا قیوم برحمتك استغیث یا حی یا قیوم برحمتك استغیث که په دې څلورو وظایفو کې دا څلورم وظیفه هم تا د خپلې زندګۍ معمول ساز کړو نو الله تعالی به تا د هر قسم بیمارۍ نه څومره بیماري ده ان تر دې چې څومره غټ نه غټه بیماري ده الله به دې تعالی حفاظت درکړي او غم نه به هم درله الله حفاظت وکړي الله به د غم او د مصیبت نه وساتي د هم بیمارۍ نه هم دې وساتي هم څه ته ویلی کېږي هغه غم چې تا ته پته نشته دی چې زه ولې خفه یم ما ته ټینشن او مصیبت ولې دی او د هر قسم مصیبت نه نو څنګه به ذکر کوئ لومبی چې کوم ذکر تاسو ته بیان شو د استغفار استغفر الله دا به 1000 پیرې روزانه کوئ ورپسې به تاسو لا حول ولا قوة الا بالله دا معمول ساز کې 500 مرتبه به روزانه سحر کوئ او ورپسې به تاسو حسبنا الله ونعم الوکیل دا به 314 پیرې کوئ او څلورمه چې کومه وظیفه تاسو ته ذکر شوله یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دا به تاسو کوئ 314 پیرې چې کله تاسو دا وظایف په دې طریقه باندې کول نو دومره خیر او برکت به رب کائنات تاسو له درکړي چې یوې وظیفې ته بیا ضرورت نشته چې کله تاسو دا وظایف کول دې نه د زندګۍ معمول ساز کوي خپل یاران دوستان الله خوشحاله او آباد ساتي